من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. څنګه دوستانو خیر صحتونه مخدي برابر یې کنا؟ نن تاسو ته ما ساجیبا غونتی واقعا راوړې ده، خو چې تاسو هر کله دا واقعا وګورئ نو د ټولو نه اول دا واقعا سبسکرایب کوئ او شیر هم کوئ. واقعا داسې ده چې جبرئیل علیه السلام او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سوال کوي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم جواب جبرئیل علیه السلام ورکوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم الله پاک معراج ته وغوښتو. په معراج کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم جنت هم ولیده او بیا د هغې نه بعد جهنم ولیده. خو چې کله جنت او جهنم وکته نو جبرئیل علیه السلام نه تپوس کوي. څه ورته وایي؟ ورته وایي ای جبرئیل علیه السلام، ما جنت مو کتلو ما جهنم مو کتلو. اے جبرئیل علیہ السلام خدای باندې می پوی کا چې دا آغاز افتتاح آغا ولی چې سلور د ما د امت د پاره بوي، یعنی سلور ولی با زما د امت د پاره هر بنگلی سره با سلور ولی بیگی. نمبر ایک آغا د اوبو دا، نمبر دو آغا د پیو دا، نمبر تین آغا دا شرابو دا، او نمبر چار آغا دا صدا. تاسو خطول پا دی خبر باندی گوا شیخا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبرئیل علیہ السلام تا دا خبر کئی چه سلور ولی دی دا دا شاتو ولا سلور ولی شو. اے جبرئیل علیہ السلام دا دی ابتدا دا کم زینه شوی دا، یعنی شروع کی ابتدا چه ورطویلی شی او انتها ورطویلی شی. نو جبرئیل علیہ السلام ته فرمایی یا رسول الله زه د ابتدا نه نیم خبر خو د انتها نه خبر یما چې دا حوض کوثر کې دا اوبه دا شات او دا پی او دا سلور ولی په دقه دی کې بیگ. سبحان الله. نو چې کله جبرئیل علیہ السلام جواب ورکولو ویل ای یا رسول الله رب العالمین تبد دی علم وی تپوس ترنو کای. نو آقای نامدار محمد رسول الله دا اللہ ملمو او دا ملمه خلق دیر احترامم کئی، بیا با دا محبوب نکئی نو چې ځان تیرابنو نو دا دومره احترام بے نکئی، دیر احترام کئی. محبوبا تا سغواری اے پروردگار عالم زما یو التجا دای، یعنی زما یو سوال دے، سوال می دا دے ما پا جنت کی سلور ولی اکتی دا دی سلور ولو ما تحل بیان کم زین شروع کی گی. رب العالمین ورتوی اے زما محبوبا سرگی پٹکا. آقای نامدار محمد رسول الله ته فرمایی وی دا دواړه چشمان سترګې مبارکې دا داسې پټې کا او چې کم وخت کې کلاو کې نو چې کلاو یې کړې چې وی کته عجیبه غوندې پرښته ولاړه ده، الله د جانب نه رالیږلې شوې ده. محبوب علیه السلام ته فرمایی چې الله ته دې سوال کړی دی، الله راته وی چې زما محبوب پیغمبر سره شای او د دې ولو ابتدا ورته خایای. یا رسول الله ما سره راشه وګورای زه درته اوس د دې ولو سرخیمه چې د کوم ځای نه دا شروع کیږي. محبوب علیه السلام او هغه فرشته ورسره ده، یو کوفه ده، یعنی یو غټ ګنبد دی، یو لویه انتهایی ونه پکې ده. اول ته یو ډیر لوی گیټ لګېدلی دی، دروازه لګېدلې ده، عربی کې ورته باب ویلی شي.
پیغمبر علیه السلام تپوس کوي چې دروازه بنده زه څنګه دننه لاړ شم چې زه نظاره وګورم د الله د قدرت یو لویه تاله لګېدلې ده. بیا جبریل علیه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې فرشتې نه تپوس کوي چې دا به زه څنګه کولاوم، ما څه خو د دې چابي کنجي وغیره نشته. هغه د الله د طرفه کومه فرشته چې راغلې ده او ورته وایي یا رسول الله، ټول وایي صلی الله علیه وسلم، تاسو داسې کار وکئ چې بسم الله الرحمن الرحیم اولولئ. آقا انعامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم جرندې ته چې رانږدې شو، اوس کنجي څه ده چابي څه ده؟ آقا انعامدار فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی بسم الله الرحمن الرحیم لیکل شوی وتعالی کولاو شو چې وې کته مخامخم بسم الله الرحمن الرحیم لیکل شوی ده. اوس واورئ صیبه څلور ولی هغه فرشته ورته ښیي یا رسول الله، اوس دې کې نظاره وګورئ. حضور صلی الله علیه وسلم ډیر متوجه شو او بسم الله الرحمن الرحیم لیکل شوی ده او په بسم الله کې چې کم میم دی د هغې میم نه یو شاخ دی، یو ډېره ښایسته ولتې شروع شوې ده چې هغه ډېر لوی نعمت دی چې هغې ته اوبه وایي. لوی نعمت دی او دا حقیقت دی چې اوبه په دنیا کې نعمت دی زمونږ او ستاسو دپاره او آخرت کې نعمت دی. نو دنیا کې خو الله راکړي دي، الله دې حوض کوثر اوبه مونږ او تاسو له راکړي. ټول وایي چې امین. نو د یو میم نه دا چې شاخ را روان شوی دی. بیا ورپسې الله نوم نه چې کله بسم الله لفظ الله والا لام دلته راغلی دی چې دې ته اسم ذات وی او بیا رحمان او رحیم صفات دي. نو دا اسم ذات نه د پیو نهر را روان شوی دی. د پیو څوک ورته شوده وی، څوک دود وی، څوک ورته موږ پښتانه ورته پی وایو، خو په دې مسله ځان پوی کوي چې ګورې پیو ست چاته کوئ نو هغه بل له پکار دی چې لازمي هغه پی اوس کی. ولی هغه دې داسې نه کلکېږي چې زه نسکم یا تم مه کوه د پیو ست چې کې لازمي بیا هغه بل هم تا سره سکي. دا د الله د نوم نه دا چینه را روانه شوې ده. ټول وایي سبحان الله. ما سمې نن دا ورارم ناستې دی هلکه سبحان الله خو وایه که دا زما وراره دی ټیکهدار دی او رب العالمین دی دا ټول نوجوانان کامیاب کی. د دوی ډېر زیات شوق و چې زه به قاري صاحب سره زه خپل کاکاجي سره کله دی ویډیو کې راځم نو ما ویل بچی راشه چې د ارمان دې پوره شي. نو دا زما وراره دی او ټیکهدارۍ کار کوي. الله دې ستاسو د ټولو روزګارونه روان کي. عرض مې دا کولو راځو خپلې خبرې له چې د الله د نوم نه دقه چینه دا پی راوتي دي، چینه ښایسته مزیدار پیې داسې پی نه دي چې په هغې کې به یا اوبه ګډې شوي وي، داسې پی نه دي چې په هغې کې به رنګ وي، داسې پی نه دي چې هغې کې به کیمیکل وي. سوچه پی بس کو الله دې زمونږ او ستاسو د ټولو نصیب پکې پیدا کړي. او بیا ورپسې رحمان دی. نو رحمان کې نون وګورئ د دقې نه رب العالمین یو چینه بیولی ده چې هغې ته شراب وایي. او شراب چا چې په دنیا کې شراب نوش کړه دا مسله باندې ځان پوی کوي او د توبه اونیستله همیشه د پاره شراب کی یو ګورې د دعا نه قبلیږي. رب العالمین فرمایي عادتي شرابي دا که په ورځ د قیامت باندې مخامخ شي جهنم ته به ځي. نو الله هم دا دنیا د شرابو نه وساته، په آخرت کې به شراب وي. وګورئ داسې به م زنګۍ را زنګۍ نه، داسې نوجوانان به م کي هغه شرابو کې الله طاقت ایښی دی، یو ذایقې پکې ایښې ده. الله دې زمونږ هغه شراب نصیب کي. او بیا رحیم
د میم کې وګورئ ښایسته مزېدار میم دی سترګې هم پکې دی د میم له سترګه ورکړې ده چې تاسو پرې ښه پوه شئ نو په دې کې به رب العالمین شهد الله هغه شاد دي لکه چې قاري صاحب وایي شهد دي یعنې ډېر ټینګ دي ابه ډېر ټینګ وي هغه چې تاسو وخورئ نو هسې هم شفاء للناس دي نو د آخرت شراب د آخرت اوبه د آخرت پی او د آخرت شهد دا دی الله زمونږ استاسو نصیب کی نو چې هر کله دغه میم ته وکته نو د دې نه یو نهر روان شوی و دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه واقعه چې د معراج په شپه د جبرئیل علیه السلام نه تپوس کوي او هغه ورته وایي چې اله العالمین ته علم دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم الله نه التجا وکړه الله ولا فرشته راولېږله او دغه څلور ولي د هغې ابتدا چې کوم دی نه شوې ده هغه په بسم الله الرحمن الرحیم کې ده رب العالمین دی په دې لږو خبرو باندې منګه او تاسو ټولو له د عمل کولو توفیق راکړي او بله خبره درته کومه دا یاد ساتئ ما ماشومانو ته ویلي وي عرض مې دا کولو چې بسم الله الرحمن الرحیم کم صاحب یا نارینه او یا زنانه د دې څوک ذکر کوي وظیفه کوي نو رب العالمین به د آخرت د دې څلورو ولو مالکان جوړوي یعنی ښایسته بنګله او لاندې به څلور ولي بیږي نو یا الله ولماله توفیق راکړي بیا د اورېدونکو له توفیق ورکړي چې بسم الله الرحمن الرحیم ډیر کثرت سره وي او هر کار چې کوي نو بسم الله وسه لازمي وایي اوس راځو یو بل مختصر خبرې لا ماشومانو متعلق ما ته ډېر کارونه شوي دي ماشومان وایي چې قاري صاحب په موږ باندې آسان سوالونه کوه موږ خپل سټوډیو ته راغواړه نو د ماشومانو دپاره دي ښه د لویو دپاره عالمانو دپاره دا نه دي ګورې او نه ګوره چې دې تعلیم یې کړی یا د 15 کالو نه بری نه چې د 15 کالو نه ښکته ماشومې هغه کتابونه آسماني چې هغه په مختلفو انبیاء علیه السلام باندې نزول شوی دی چې هغه کم دي ابا ما ته د موبایل په ذریعه ووایي چې یاره یو دا کتاب دی دا په دې پیغمبر نازل شوی دی زما ټلیفون نمبر تاسو ته الحمدلله یاد دی که انسان دی چاته یاد نه نو دا بیا واورئ 0312 83 دا زما نمبر دی که کم قسم سوال ماشومان کوي لوی کوي انشاءالله د هغې به زه جواب ورکوم په ویډیو کې الحمدلله ماشومان بیدار کوي دین طرف ته مایله کوي او شوق او ذوق پیدا کوي زه دا سوالونه ځکه کوم چې دا ماشومان لږ را بیدار شي څلور آسماني هغه کتابونه چې هغه مشهور کتابونه دي هغه کم دي او په کم پیغمبر نزول شوی دی دا زما اخیری دغه زما چینل سبسکرایب هم کوي او شیر هم کوي السلام علیکم ورحمت الله جزاک الله